بسم الله الرحمن الرحیم. نن به زه تاسو سره د الوګانو د کبابو یو ریسپي شیر کوم. دې لپاره موږ ډېر ساده څیزونه اخیستي دي: پودینه، چوا، پیاز شو او دلې مرچکۍ شو او چې کوم دی زیره شوه. 3 الوګان به موږ واخلو او دا الوګان چې کله موږ واخلو نو موږ به په یو لوښي کې بیا چې کوم دی نو ښه مزېدار ویشو. چې دا کله ښه ویشېږي نو موږ به بیا د یشېدو نه پس ورو ورو دا پوستکی به لر کو او دا به سپین کو. وګورئ دا اوس ښه ویشېدل. پس د یشېدلو نه موږ داسې کار وکړو چې موږ به دا یو میشر په مدد سره چې کوم دی نو ښه مزېدار میش کو او ښه به میده کو. چې کله دا ښه میده شي نو بیا به موږ داسې کار وکړو چې موږ به بیا مسالې چې کومې موږ دې دپاره جوړې کړي دي هغه به موږ په دې کې ګډ کو او دا به موږ د ګډولو نه پس چې کوم دی نو دا میده چې کومه ده دا به موږ ښه مزېداره بیا میش کو او ښه به وغږو او میکس به کو. دا میکس شوه. اوس به موږ لږه غوندې دا الوګانو دا میده واخلو او موږ به ته یو مزېداره غوندې ټیکۍ جوړه کړو او دا ټیکۍ چې کومه ده دا به موږ په شلو غوړو کې لکه په لږو غوړو کې په لږو آیل کې چې کوم دی دا به موږ سره کول شروع کړو. تاسو کتلی شئ چې دا سره کېږي لګیا ده په دې آیل کې او دا کباب سره شو. او پس د دې نه موږ داسې کار وکړو چې دا کباب چې کله تیار شي نو موږ به په یو پلیټ کې راوباسو. او نو اوس ګرمه چای هم تیاره ده او موږ به دا چای سره چې کوم دی نو خپل میلمنو دپاره که د ځانو دپاره موږ دا سرف کو. که تاسو زموږ دا ویډیو خوښ شوي نو تاسو ته خاص دی چې تاسو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او موږ چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو د ویډیو د کتلو دپاره ډېره مننه.